بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد فرمای ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا. هجي بیان د کتاب الربا باب الربا شروع نو موږ تعریف د ربا کړو او بهم دا ذکر کړیو چې د احناف په نسبت باندې د علت د ربا الفضل د پاره هغه جنس او قدر دی. دو هم جنس اشیاء چې قدری وي او تبادله کې نو فضل د بپکه ربا وي، یک طرفه کا فضل وي. او بهم دا ویلیو کچري په دغه دواړو علتونو کې یاد سی وایا د علت په دواړو اجزاو کې کې یو جز کدواړه اجزا موجود شي، یعنی قدری هم وي وزنی او جنس هم یو وي، نو به حکم دادي چې تفاضل به هم حرام وي، نصاب هم حرام وي. او کچري په دغه دواړو اجزاو کې یو موجود شي، قدر وي جنس نه وي، لکه وربشه په غنمو، یا جنس وی قدری نه لکه کپڑا په کپڑی، نو دغه صورت کې نسا حرام ده او تفاضل جایز ده. او کچری دواړه اجزا مفقود شي، مثلا پیسو باندې غوا اخلي، نو دغه صورت کې نسام جایز ده، تفاضل هم جایز ده. وس صاحب د هدايه د جامع صغیر دا مسله ذکر کړي چې یو انډ په دوه انډو باندې او دغه شان یو قجوره چواره په دوه قجورو دوه چوارو باندې او یو غوز په دوه غوزانو باندې خرڅول جایز دي. وجه سره دا هم جنس دي، انډ په انډو، قجوري په قجورو، دغه شان غوزان په غوزانو، جنس یو دی، خو دومره ده چې دا قدري نه دي، نو یو جز موجود شو د علت بل نه دی، لہذا تفاضل پکې جایز دی. نو فرمایي ويجوز بيع البيضة بالبيضتين، جایز ده بيع د انډې په دوو انډو باندې، والتمرة بالتمرتين، او د یوې قجوري په دوو قجورو باندې، والجوزة بالجوزتين، او د یو غوز په دوو غوزانو باندې. وجه صاحب د هدايه فرمایي لانعدام المعيار، ځکه معیار چې قدر دا پکې نشته دی، نو یو جز د علت شته یو نشته، لہذا نصاب حرامي تفاضل جایز دی. فلا يتحقق الربا، نو کامل طور باندې ربا متحقق نشولا. امام شافعي رحمه الله هغه چون کې علت هغه طعامیت غني، نو دی اشیاء کې طعامیت شته چې طعامیت پکې شته دی، نو کمې زیته پکې ناروا دي، نو دغه صورتونه درې وړه جایز نه دي. او زمنګ بنس باندې قدر نشته، یا خو عددي دی او یا داسې به وایو چې د نصف سوانه کم وي، نو به قدري نه، نو دغه په وجه معنی کمې زیته جایز ده. والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه، امنګ سره بده کې مخالفت کوي لوجود الطعام على ما مر، او طعام موجود دی او جنس هم شته، لہذا علت موجود دی، کمې زیته ناروا. قال به امام محمد فرمای رحمه الله ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانهما. خجیدا ډیره اهمه مسله ده. اول د فلس تعریف کو، فلس د چاندې او د سونې نه علاوه نور کم داتونه دي، لکه پیتل شو یا دغه شان نور د چانه چې پیسې جوړیږي، نو د هغې نه چې کوم د نور داتونو نه چې کومې پیسې جوړیږي او به هغه علوي بطور زر استعمالیږي، علوي د اشیاء د حاصلولو لپاره، هغې ته فلس ویل کېږي. لکه نن سبا کوم مروجه پیسې دي، دا هم فلس دي، اگر چې دا د چاندې دا د پیتل یا د تانبې وغیره نه دي جوړ، خو چونکې د زر کم تعریف دی په صادق راځي چې د نورو اشیاء د حصول لپاره ذریعه جوړیږي. برحال د فلس تعریف وشو. وس مسله بیانو. صاحب د هدايه فرمایي چې د یو فلس بیا په دوه فلسونو باندې او معین وي، یعنی فی الحال موجود وي، نو دا جایز ده. او دا شیخین رائے ده.
امام محمد رحم الله فرمای یو فلس په دوه فلس باندې اگر چې دواړه فی الحال موجود وي متعین وي دا هم جایز نه ده. نور مسله ورپسې بیانو. نو قال امام محمد فرمای ويجوز بيع الفلس جایز د بیع د فلس بالفلسین مثلا د تانبې د 1 روپۍ بیع په 2 روپو باندې اعیانهما خو شرط دی چې دواړه فی الحال موجود وي متعین وي اشاره وته کیږي نو کېدلی شي. عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله فرمایي لا يجوز جائز نه ده. د امام محمد رحمه الله دلیل صحیح د هدايه بیانې لئن الثمنيه تثبت بالصلاح الكل فلا تبطل بالصلاحهما. وې د فلس لثمنیت ورکول یعنی فلس چې دی دا په عرف کې سمن دي سمن او اصطلاحي سمن دي خلقي نه دي. نو د دې د سمنیت توب چې دا د ټول خلکو په اصطلاح باندې قائم شوی دی. اوس چې عقیدین را پاتېږي او وایي چې موږ دا د سمنیت نو باسو عام سامان ته جوړو نو د عام د یو دوه عقیدینو په وجه باندې دا د سمنیت نه نوځي. خبره مقدر کړل به ووري د فلس سمنیت چې د ټولو خلکو په اصطلاح باندې جوړ شوی دی. ټولو خلکو عرف اصطلاح دا چې دا سمن دي. اوس که دوه کسره باسي خپل منځ کې عقد کوي او وایي چې منګه د سمنیت نو باسو نه د دوه کسانو په اصطلاح باندې د ټولو خلکو اصطلاح نه ختميږي ځکه دیو ته دا ولایت نشته چې دی کم اصطلاحي سمنتوب دی ورله ختم کی. لہذا فی الحال دا سمن دی چې کله دا سمن شو نو په تعین باندې سمن متعین کیږي نه دا بم نه متعین کیږي او سمنو کې قانون دی لکه به صرف کې براشي چې یو درهم په 2 درهم نه خرڅول نه دی جایز نو دا هم یو فلس په 2 فلسونو باندې نه دی جایز. ورته وګورئ لأن الثمنية تزك ثمنية چدي تثبت بالصلاح الكل دا ثابت دي ټولو په اصطلاح باندې فلا تبطل باصطلاحهما. نو ثمنیت نه باطلیږي د دې دوه په اصطلاح باندې چې دا خپل منځ کې دا اصطلاح جوړیږي چې موږ ثمنیت نو باسو عام سامان تر نه جوړو. بهرحال واذا بقيت اثمان کله چې دا اسمان باقی دي ثمنیت نو نه وتل د دې دوه په اصطلاح نو سمن خو بتعین نه متعین کیږي. لہذا دا چې دی لا تتعین دا به هم بتعین باندې نه متعین کیږي. نو دا به د دې بداسي مثال شي لکه غیر معین فلس چې په فلس باندې خرڅيږي. مثلا زید لا یو فلس ورکوما او هغه ما سره حالا ندی موجود هغه مال مقابله کې 2 فلس راکې هغه سره حالا ندی موجود نو دا بیان د جایز په دې د ټولو اتفاق دی. نو امام محمد رحمه الله فرمایي چې چېرې دواړه معین وي موجود وي فی الحال هم په تعین باندې نه متعین کیږي نو دغه پشان به دغه بیا یعنی د متعین ولا بیا هم نه وی جایز. فصار كما اذا كان دا بداس شي لکه چې وی دغه دواړه یعنی یو فلس او 2 فلس بغیر اعیان ما د دیو بیا وي شو دواړه غیر معین وینا یعنی اشاره وتنی کیږي فی الحال نه وی موجود یو پاغي ور قیاس کړه. دویم لکه څنګه چې د یو درهم بیا په 2 درهم نه د جایز اگر چې متعین وي دغه شند دیم نه ده. وکبه درهم بالدرهمین متعین وي مطلب فی الحال موجود وي لکه بیا د یو درهم چې په 2 درهم نه د جایز. ولهما نو اوس د شیخانو دلیل بیانې دغه حاصل داده چې ګوره د فلس دا اصطلاح د سمنیت چې دا یعنی دا اصطلاحاً سمن دي دا هم د دې دواړو د دې عقیدینو د وجنه داغه د اصطلاح د وجنه سمن جوړ شوی دي. نو کاغو سره پاسي کې وای چې منګه د سمنیت نو باسو عام سامان تر نه جوړو بس کولای شي هم د دې په اصطلاح باندې سمن جوړ شوی او دیو دا استلام قائمول شي چې منګه د سمنیت نو باسو یو آیا غزل اصطلاح ختمول شي. ولهما ان الثمنيه في حقهما تثبت باصطلاحهما ثمنیت په حق د متعاقدینو کې دا په فلوسو کې ثابت د دې دوړو د اصطلاح په وجه اذ لا ولایت للغیر علیهما. د امام محمد رحم الله نه دا دلیل نه اشارتن معلومیدلو نه دغه جواب کوي
ان هغه دا ویل چې دی دواړي سمنیت نه وباسي نو دا سینې شي کولای ځکه چې د ټولو په اصطلاح باندې سمن جوړ شوی دیو ته دا ولایت نشته چې د ټولو اصطلاح ختم کی نو شیخان ورته وی ګوره د دې سمنیت هم د دیو په حق کې د دیو په اصطلاح قائمو نو دیو ته دا حق شته چې په خپل حق کې د سمنیت نه وباسي باقي نور خلکو چې کوم اصطلاح قائم کړي د دې د سمنیت داغو ولایت نشته چې داغو دغه اصطلاح دی په دیو باندې قائم شي برحال وی اذ لا ولایت للغیر ځکه غیر د بار ولایت نشته علیهم په دې دوړو باندې چې داغو په حق کې د سمنیت اصطلاح وینو د دیو په حق کې دی وی دا ولایت نور ته نشته نو فتبطل بالصلاحهما باطلی کې بسمنیت د دې دوړو عقیدینو به اصطلاح باندې نو چې کله د دې دوړو به اصطلاح باندې سمنیت وو او دیو به بل اصطلاح قائم کړه سمنیت نه وباسو بس عام سامان ته جوړ شو عوام سامان اب تعین سره متعین کیږي نو دا به هم په تعین سره متعین کیږي عوام سامان کې کچری هم جنس بیا کې نو کمې زیته به کې جایز وینو بده کې بم جایز ویني یو فلس په دوه جایز شو و اذا بطلت الثمنيه کله چې سمنیت باطل شو تتعين بالتعيين اوس پیسې پاتې نشولینو کرنسی پاتې نشو نو په تعین سره به متعین کیږي ولا يعود وزنيه دا اوس د اعتراض جواب کوي اعتراض دا دی چې بای فلس چې دی سیده چې دا د دیو په اصطلاح باندې سمنیت نه وتل سمن پاتې نشو نو یو فلس په دوه فلسونو باندې دا هم جنس دي جنس دواړو یو دی او دواړه وزنی هم دي نو قدرم پکې شو جنسم شو او قدریم دي او هم جنس اشیاء چې قدری وي دا غي تبادله چې کې کمې زیته دا خو پکې ربا وی لکه څنګه چې موږ شروع کی ویل چې پوره علت موجود شي جنس مال قدر به خو کمې زیته ربا وی نو پکار دا د چردین سمنیت وتل دا خو اوس قدري جوړ شو هم جنسم دي نو یو فلس په دوه فلسونو دي جایز نشي دا خو کمې زیته ده تاسو به ان شاء الله پوه شئ نو جواب کوي صاحب د هدايت د شیخانو د طرفه به ګوره اصطلاح دا وا دوه اصطلاح وی یو دا چې فلس دا سمن دی یو دویمه اصطلاح دا وا چې دا وزنی نه دی عددي دی وزنیت نه مستلیو اوس عاقلینو اصطلاح قائم کړل چې مونږه د سمنیت نو باسو نو د سمنیت ول اصطلاح ختم کړل پاتې شول دا اصطلاح چې عددیت نم دیوزی واپس دی وزن تراشي نو غینه د قائمه کړي لہذا سمنیت نو وتل عام سامان جوړ شو او لا وزنیت هغه پکې نه دی راغلی عددي اشیاء دي نو یو د علت یو جوشتره هم جنس کېدل او دویم جز قدری کېدل کېلی وزنی کېدل اغلانشتره ځکه د عددي دي نو چې یو جز د علت یو نه وي خو کمې زیته جایز وي لہذا یو فلس په دو فلس باندې جایز ده ګوره یو تا ولا يعود وزنيا نو دا واپس نه ګرځي وزنی ولی لبقاء الاصطلاح على العد ځکه لا اصطلاح بعددي توب قائمه ده اذ في نقضه في حق العد فساد اللغد وجه البياني ځکه اوس موږ دا سیوکو چې د عادت په اعتبار سره چې کوم اصطلاح قائمه واغم ختم کو نو به خو به خیاقت فاسد شي ځکه به خو به قدری اشیاء جنس یو د کمیز دی به کې ناروای حالان کې عقیدین غوړي چې زمنګ دغه کمیز ته یو فلس په دو فلس باندې د عقد زمنګ جایز وي نو کومنګ د عددیت نمو باسو وزنیت ته بوزو نو هغه کم عقد غوړي چې هغه صحیح عقد دغه بس پاتې نشي نو بس بهتره ده چې وزنیت نه عددیت نه ونه باسو نو اذ فی نقضه ځکه په ماتولو دغه وزنی دغه عددي اصطلاح کې په حق د عد کې ځکه ماتول د اصطلاح په حق د عد کې یعنی عددي ونم مستل دا فساد اللغد عقد ور سره فاسديږي حالان کې دی غوړي چې عقد دی صحیح وي نو فصار وبرسدلې خجی مخ راځي فصار کل جوزه بالجوزتين د دې داسې مثال شو لکه یو غص په دو غزانو باندې خرڅول جنس یو دی او چونکی عددي دي قدري نه دي نو جایز ده کمې زیته بنو دي کوم جایز ده به خلاف النقود په خلاف د نقود امام محمد رحم الله تا جواب کوي ګوره د نقود په شان نه دي
فلوس ځکه نقود چې دي یعنی دراهم او دنانیر هغه خلقتن سمن دي نو که څوک غواړي چې منګه اصطلاح قائم وکړو د سمنیت نیو باسونی شي استله ځکه دا اصطلاح په وجه سمن نه دی جوړ شوی چې هغه خپل زړه اصطلاح ختم کیونه نوې اصطلاح قائم کیو سامان ته جوړ کی هغه خلقتن او فطرتن سمن دي حقيقي سمن دي که څوک اعتبار ورکړي چې منګه د حقيقي سمنیت نو باسونی شي استله بخلاف النقود لانها للثمنيه ځکه نقود د پاره د ثمنیت په خلقتن نو که څوک غواړي چې وباسونی شي استله او به امام محمد رحم الله قیاس کړو په دې صورت باندې چې یو فلس په دوه فلوس باندې چې غیر معین وي یعنی حالا نه موجود دا جایز نه ده لہذا چې معین وي جایز دی نه وي شیخین ورته جواب کوي به چې کله دواړه غیر معین وي حالا نه موجود یو فلس په دوه فلس بیا ځکه ناروا و چې هغه بیل کالی بیل کالی راځي حدیث کې دا غي نه من راغلی دا بیل کالی بیل کالی دی ته وي چې مثلا زید سره مبیا ده ما سره پیسې دي دغه نه مبیا خلمه نو زه نه په پیسو باندې قبضه ورکم او غنه مال په مبیا باندې قبضه راکی دې ته به یو دین به دین ویل کېږي دا ناروا ده نو چې کله یو فلس په دوه فلوس باندې وي او دواړه معین نه وي نو دا خو به یو دین به دین ده نو دا غي د ناروا والی وجه هغه دا چې به یو کالی ده وبخلاف ما اذا كان بغیر اعيانهما وجه لانه کالهم بالکالی ځکه دا به یو کالی بالکالی ده او چې کله دواړه متعین وي خو به یو کالی بالکالی نه ده نو د دې د عدم جواز علت هغه به یو کالی بالکالی د غاغي کې نشته وقد نهي عنه او شریعت کې د دې نه من راغلي به یو کالی بالکالی نه وبخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه امام محمد رحم الله تقریبا دا دلیل نسی اگر که صاحب د هدايه نه ذکر کړي چې کله فلوسو کې بیا د یو فلس په دوه کېږي او یو موجود وي او یو نوی موجود یو عوض موجود وي بل عوض نه موجود مثلا زید له یو فلس فی الحال ورکما او هغه ماته وایي زه به تعالی لسرځي پس دوه فلوس تر کوم یا هغه مال دوه فلوس فی الحال راکې او زه ته یو فلس با مثلا لسرځي پس تر کوم نو دغه صورت نه دی جایز نه امام محمد رحم الله دلیل نیولې شي چې کله یو معین وي او یو عوض غیر معین وي هغه نه جایز نو دام دی نه جایز چې کله دواړه حالا موجود وي نو شیخین ورته جواب کوي ګوره چې کله یو عوض موجود وي فی الحال لکه زید له یو فلس ورکما او بل عوض هغه فی الحال نه موجود زید مال لسرځي پس را کوي دوه فلوس د دغه به د نارواوالي وجه دا چې دا خو دواړه هم جنس دي او کله چې په د علت یو جز موجود وي یعنی جنس موجود وي یا قدر موجود وي نو موږ ویلو نو به تفاضل جایز ده خو ګوره نسا حرام ده او دلته خو نسا ده کنه زی حالا نور کوم یو فلس او هغه مال لسرځي پس را کوي نو دا خو نسا ده خو دغه وجنه ناروا ده بهرحال د علت یو جز موجود وي نو نسا حرام یو دا نسا ده او د علت یو جز موجود ده نو وجه بیانې بخلاف ما اذا كان احدهما بغير عينه لان الجنس بانفراده ځکه جنس کزان له موجود وي يحرم النساء هغه نساء حرامي وسره شي مولسم مفتابه راي په دې مسله کې د چا د نوغه د امام محمد رحمه الله دا د یو فلس بیا هغه متعین وي هم په دوه فلوس باندې نه د جایز مجموعي صورتونه تقریبا صاحب د هدايه درې بیان کړل د فلس بیا چې په فلس باندې کېږي یو صورت ادارې چې دواړه حالا موجود وي شیخین دې ته جایز ویل امام محمد رحم الله ورته ناجایز ویل او دې کوم فتوا د امام محمد رحم الله په نظمانه ده دویم صورت داري چې دواړه حالا نه موجود غیر متعین وي نو هغه اتفاقا ناجایز و یعنی دواړه یوزونه غیر متعین دریم صورت داري چې یو عوض فی الحال موجود وي متعین وي او یو عوض هغه حالا نه موجود غیر متعین وي هغه اتفاقا ناجایز اوس نن سبا چې کوم ملکی کرنسی ده لکه پاکستانی روپی دي افغانی روپی دي دوبی والا درهم دي سعودي عرب والا ریال دي دغه شان ډالر نو د دې حیثیت هم د فلوس ده به فقهاو لیکلي د یو ملک کوم کرنسی ده هغه خپل منس کې یو جنس حسابيږي او وجه دا د زکه اغراض فواید یو دي
او د دوو ملکونو کرنسی دا مختلف الجنس حسابيږي وجه دا ده چې اغراض او فواید بدل دي راځي دا یو مسله وچیړو چې کله به جنس یو حسابيږي او کله به جنس مختلف وي نو حضرت فقه البيوع کې بیان کړی دی چې ان اختلاف الجنس يتحقق باحد من الامور الاتيه ناغه ګڼ صورتونه ذکر کړي چې کله دغه کې یو موجوديږي جنس به مختلف کیږي باقي کې اول بیان کوي اختلاف الماهیت کله چې د دو اشیاء خپل منځ کې ماهیت بدل وي نو د دې جنس بدل دی او که ماهیت یو وي نو بس جنس یو دی ان يكون احد الشيئين مغايرا للاخر تسميه وماهيه وعرفا دا غیر بر مثال ورکړل لکه حنطه او شعير د حنطه ماهیت یو دی د شعير او غبل تسمیه هم بدل ده عرف کیم خلق بیل غني دویم اختلاف د اصل له چې د دوو اشیاء اصل بدل وي اگر چې حالا یو شی وي نو اصل بدل له دا به مختلف الجنس حسابيږي نو به فسفرمای قد يختلف الجنس بأن يكون اصل الشيئين مختلفا دغه مثال لکه سرکه د انګورو او سرکه د قجرو چوارو نو حالن کو ګورو دواړه سرکه ده خو اصل د یو انګور دی او اصل د بل چواری دی نو د اصل له اختلاف په وجه دواړه مختلف الجنس حسابيږي مثل خل العنب يعتبر جنسا مختلفا عن خل التمر بيور بصير فرمای اختلاف المقاصد شکل دو اشیاء کې مقاصد جدا نو دا به مختلف الجنس حسابيږي فرمای قد يختلف الجنس بأن يكون بينهما اختلافا في المقاصد مثل شعر المعز وصوف الضأن لکه د بزی ویخته او د ګړی وړی اگر چې لحم د دې دواړو یو جنس حسابيږي دا براله راشي ان شاء الله لحم واخه یو جنس ده خوړی او ویخته د دې مقاصد جدا دي په وجه د دې جنس هم جدا دي ورپسې فرمای اختلاف د صنعت کله د یو شی صنعت یو شان وي د بل شي صنعت بل شان وي نو دا به مختلف الجنس حسابيږي نو قد يكون كل واحد من الشيئين مصنوعا وبينهما اختلافا في الصنعه ومثلها الفقهاء بالثوب الحروي والمروي لکه هروي کپڑا او مروي کپڑا دا یو شان صنعت دی بل شان صنعت دی لکه نن سبا چې منګه واخلو مثلا د یو کپ نه غاړي او دغه شان د بل کپ نه غاړي د دواړو صنعت بدل دي مختلف الجنس دي اگر چې دواړه به موټري یا به دواړه مثلا موټر سایکلی خو چې کپ نه بدل وي مختلف الجنس به حسابيږي لکه بالفرض یاماها رواله او دغه شان د نور کم د موټر سایکل اقسام دي هونډا وغیرہ خڅلور شو پنځم نمبر اختلاف د نسج في الثمار میوه کی پوخواله او عدم پوخواله نو فرمای وکذلك يعتبر الفقهاء الحنفيه اختلاف النسج اختلافا في الجنس ان اختلفت اسماؤهما ومقاصدهما وان كان اصلهما واحد دغه مثال بیان کړي لکه بصر وچی قجوري او رطب اغه تازه قجوري بصر معنی پخی قجوري او رطب تازه قجوري نو فقای احناف دا دو جنس حسابي څو شو پنځه شپږم نمبر زیادت د صنعت چې وشي کې یو جنس اشیاء خو یو کې زیادت وشي نو هغه به د بلنه د جنس په اعتبار سره بدليږي لکه اوړ دي نو یو نه روټي بخښوله نو وس د روټي کې زیادت صنعت وشو دا د وړونه مختلف الجنس شو زیادت صنعت مثل خبز مع الدقيق دا مسله فقه البيوع کې دویم جل کې بشپک سوا وش په د نمبر صفه کې د مجموعي په اعتبار سره هغه صفحات دي دغه صفه کې لیکل شوی ده نو د یو ملک کما کرنسی د وسدې لراشي د دې مقاصد یو دي پسلو روپو کم نوٹ دی یو نوٹ د سلګون چوته منغوایو د دې مقاصد او د 250 مقاصد او دغه شان د لسګونانو مقاصد دا یو دي
دا یو جنس دی همدغه شان د یو زرګون او د سلسلګونانو مقاصد یا د 2 مقاصد یو دي او د 2 ملکونو د کرنسیانو مقاصد جدا جدا نو دا به مختلف الجنس وي لکه مثلا د $100 مقاصد هغه یو شان دي د 100 روپو په مقابله کې 100 روپو باندې هغه اشیانه کیږي کوم چې په $100 باندې کیږي دا خوازه خبره ده بهرحال د 2 ملکونو کرنسي مختلف الجنس دي او د یو ملک کرنسي خپل منځ کې دا متفق الجنس دي نو تبادله د یو ملک د کرنسي خپل منځ کې کمې زیاتې سره جایز نه ده او د 2 ملکونو تبادله خپل منځ کې کې نو کمې زیاتې سره جایز ده به اورید مثلا د 2 ملکونو کرنسي او تبادله کوم کو خپل منځ کې کمې زیاتې سره ده به اتفاقا جایز وي ځکه جنس مختلف دي او که د یو ملک کرنسي او خپل منځ کې دغه موږ تبادله کمې زیاتې سره کو نو شیخین وې د فلوس په شان ده د شیخینو د رای موافق دي کې کمې زیاتې جایز ده 100 روپۍ په 200 روپو باندې 500 روپۍ په 1000 روپو باندې دی جایز شي امام محمد رحم الله وی جدا د فلوس په شان ده او فلوس کې یو فلس په 2 جایز نه ده نه دا به هم جایز نه وي امون ویلو فتوا ده امام محمد رحم الله ده او نن سبا د ټولو فقاو په اتفاق دي کله شان موږ د شیخانو برای فتوا ورکو نو سود ته باقاعده لار کولاو شي زید برای شي مانه با په سود پیسې خلیزه به ولنه ورکو منو ته ویم بچ د سیوکا 1 لک روپۍ درمانه په 2 لک روپو در خرڅومه 1 لک حالن والا مال شپږ مشته پس 2 لک روپۍ راکا دا خو د فلوس به په فلوس شولا جایز شي نو کده شیخانو رای واخلو سود ته مکمل لار کولاو شي برحال د امام محمد رحم الله رای دا مفتبه رای ده بیو اهم مسله ده ملګری ته بوسم کوي هغه دا چنن سبا صرافان ان خلق پیسې خلی او بار ملک تلیږي مثلا پاکستانین خلق دوبۍ ته روپۍ لیږي صرافانو په واسطه یا جاپان ته لیږي یا د شنبل ملک ته لیږي دا به جایز وي کنه نګوري 2 مسلې دي یو دا د یو ملک د یو زینبل زته پیسې لیږي او دویم دا چې د یو ملک نه بل ملک ته پیسې لیږي نو دواړو حکومت بدل دي راځي یو ملک نه چې بل ملک ته لیږي ول دا بیان کو نو ملي سبا د یو ملک پیسې چې بل ملک ته لیږي دي کې بول بیا کې مثلا پېښور کې سراب ناس سره زور زما او زه دوبۍ ته لیږم پیسې لیږم نو زه پاکستاني روپۍ دوبۍ ته نه لیږم زه به ول هغه سره به کوم درهم به اخلم او به بغه درهم لیږم نو اول به کو دا یو وخت دی او به حواله کو او دا د اجارې نه د ځکه هغه په دې اجرت اخلي چې ستاده پیسې زبل زته لیږم ته به مال د دې اجرت راکې نو دوه عقد شو یو د بای عقد دی بل د اجارې عقد دی نن سبا چې کوم مروج صورت دی غدا دی عام طور چې خلک غدا سي کوي چې سراب لور شي نو سراب ته وی چې زتانه 1 لک درهم اخلمه او د 1 لک درهم به تماته 1 درهم په 2 روپۍ پاکستانو باندې ولګي نو هغه د سکی که حالن پاکستانی روپۍ ورکي یو ریټ ورته لګي مثلا 70 روپۍ وته د 1 درهم لګي او کوي چې نه مش پس یا شپږ مشته پس با پاکستانی روپۍ درکو مونږ به وته مثلا د درهم ریټ چته نه به وته 71 روپۍ لګي طریقې کار دار روان دي نو خلک چې ورزي نو عام طور خلک داسې کوي چې حالن پاکستانی روپۍ نه ورکي بس ورته وي چې ته د سیوکا مال پیسې ولېګا او زبطاله پاکستانی روپۍ به مثلا مش پستر کوما نو دا قسمه طریقې کار چې دا فاسد دی او د دې د فساد ګڼ وجوهات دي اول یو وجه د فساد دا چې یو وخت کې 2 عقد دي بیم کې یو شرط ور سره دام لګي په ما باندې به سرابوي ما باندې به لګیم او زبد دغه اجرت بدل نه اخلم نو که حواله ورته وایو کې اجاره ورته وایو یو وخت کې 2 عقد درال نو دا جایز نه ده او مونږ ویلو کنه یو وخت کې بلاغت شرط لګول دا جایز نه ده او صفقه فی صفقه جایز نه ده دویمه بیل کالی بالکالی ده صراف نه دی گاکلا درهم فی الحال ور کوي او نه دا گاک چې د صراف لا پاکستانی روپۍ فی الحال ور کوي یو عوض باندې قبضه نه کیږي دا بیل کالی بالکالی ده د دې وجه هم ناروا ده 2
دریم عام طور خلک داسې کوي چې نیټه هم نه معلومي نیټه هم پکې مجهولي چې پاکستاني روپۍ وکړه ورکي. څلورم دا چې د حکومت د طرفه دا داسې کول منه دي، حکومت دا جایز نه غني. نو دا څلور وجې د فساد جوړې شولې. پنځمه وجه عام اشیاء کې خدا جایز ده چې د نقد دی یو ریټ وي او د قرض دی نیټې دی بل ریټ وي. دا مخکې موږ بیان کړو خو پیسو کې نه ده جایز. سود تلاره کولاویږي زمونږ عام فقهاو د قشان لیکلي دي. حالانکه دیو د نقد 70 روپۍ پاکستاني درهم مقرره یو ما تاسو ته مثلا د نیټې 71 مقرره. نو 15 وجې د فساد دي. به موږ د باندې فتوا لیکلې و او د فساد د ختمولو لپاره کم طریقې کار او غم داسې لیکلو چې سراب دی ځان سره درهم دی. نو یا خو دی دا پیښور والا باقاعده پاک سراب له روپۍ ور کوي، پاکستاني روپۍ دی فلحال ور کوي. نو بيو الکالی بالکالی به ختم شي. او کاغه وي چې موږ سره فلحال پاکستاني دومره روپۍ نه به دې سراب ځان سره درهم ساتي. نو د کس له درهم ور کوي او واپس یې سم پاغلیږي. نو هغه ته دی واپس ور کوي چې مال وستو به ته ولېګا یک طرفه به ایواز باندې قبضه کیږي، درهم باندې با دا غا قبضه کوي، بس دام کافی ده. دې طریقې سره به دغه فساد ختم شي. دویم نیټه د معلومي ده، نیټه د معلوم عدم معلوموالي کم فساد دی هم ختميږي. او دریم د نقد مقابله کې د قرض او د نیټه کم زیات ریټ مقررول لدینه کوي. هغه کې به صراف وي موږ ته نقصان دی. نو موږ به صراف ته مشوره ورکړه چې د سیوکا دا کم اجرت چې د لیګل ته اخلي هغه زیات اخلا کنه حساب ولګوا چې تا د 70 بزې 71 روپۍ خسلې 100 روپۍ جوړېدلې دومره روپۍ ته اجرت کې کېده کنه ستا مقصود به حاصل شي. نو دا قسم هم ختم شوله. پاتې شوله د حکومت د خلاف ورزي ګناه نو هغه نه ختميږي، بهرحال به موجود وي. نو موږ به دې فتوا لیکلي و تر دې پورې او به مفتی سید قمر صاحب مدد الله العالیه پاغي باندې دستخط کړو او صدر مدرسې نن به دستخط شوی. خو به روستو موږ در پنځم فساد مخه تراله چې لکه دې کې خو یو وخت سره بلغت شرط ګرځي دغه فساد خو بهرحال باقی دی. یعنی سراب چې دی هغه چې دله په 70 باندې د نقد ریټ 70 دی هغه ول په نیټم په 70 ور کوي. نو په دې شرط ور کوي چې لګي به په ما چې زړې اجرت مقرر کما. نو کچری دا عقد دا غاګ د لګل والا عقد د بل چا سره کوي سراب بده نه دی راځي. نو دغه به سره شرط دام لګي چې په ما به لګي هم نه یو وخت کې بل عقد شرط رااله دی بوجه فساد بهرحال نه ختميږي. اګه موږ دا وایو چې دا یو وخت کې بل عقد شرط لګول په دې کې عرف جوړ شوی دی او لنجا مفزيل المنازعه جوړيږي. حدیث هم په دې معنی معلول دی. نو به پکې سلاره د دین پیدا کیږي. بهرحال مخکې راځي قال د قدري مولا فرمای ولا يجوز بيع الحنطه بالدقيق ولا بالسويق. مولوی صاحب د غنم او بيع په اورو باندې او په ستوانو باندې نه د جایز، نه په کمیزه ته سره او نه په کېل په اعتبار سره برابروالي سره دوړو طریقو سره بیان نه د جایز. او وجد ادمي جواز دادا چې غنم کوم په اورو باندې خرڅو نو دا دواړه هم جنس دي. جنس بهرحال باقی دی من اگر چې من وجین باقی دی. ای په ستوانو خرڅو نو جنس من وجین باقی دی. نو هم جنس اشیاء دي او ور سره کېلی هم دي. نو که کمیزه ته کو صفا من ده او که کېل سره برابر هم پکې د کمیزه ته احتمال شته. ولی دغه وړه دا پلوخي کې پاخه پریوزي یعنی خالی زینه بګنه پاتې کیږي او غنم چې دیږي کې خالی زینه پاتې کیږي دغه شان سوي خو کوم نه پاتې کیږي. نو کمیزه ته احتمال بګیره لہذا نه د کېل په اعتبار سره متساویان جایز ده او نه تفاضلا جایز ده. لکه څنګه شټکل نه جایز. حق د وزن په اعتبار سره خرڅو حالانکه نن سبا دا وزنی ګرځیدل هم دی او مونږ ویلو مفتابه رائے ده چې وزن او کېل کې به عرف له اعتباري نو بس به جایز وي. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لأن المجانسة باقية ذك جنس تو باقي دي من وجين باقي دي ولي باقي دي ذك دا دقيق چي دي دا سره منتشر شوی نور غنم دي دا غشان سويق منتشر کېدو سره خود شي جنس نه ختميږي.
لانهما من اجزاء الحنطه زکدا د حنطو د اجزاونه دي او معیار په دې دواړو کې کیلو یعنی په حنطو او مقابله کې دقیق یا سویق رواله دي کې معیار چې هغه کیلو لكن الكيل چې غیر مسون هغه تسویه نشي راوستل حالان کې تسویه جایز واغه نه راځي بینهما د هنتو د دقیق او د هنتو د سویق ترمنځ نه راولي هذا سوايه بینهما د دقیق او د سویق او بین الهنتو منځ کې تسویه نه راځي وجه الاکتنازهما ځکه د دقیق او سویق دا فيه پکیل کې اکتناز یعنی پاخل وی کی هغه توسوی خالی زین بګنه پاتې کیږي وتخلخل حبات الحنطه او خالی زین پاتې کیږي د وجه د خالی زینو د دانو د غنمونه فلا يجوز جائز بنوي وان كان كيلا بكيل اگر ک کیل بکیل وی ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا بل مساله د وړو بيع په وړو باندې ک کیلن متساوي وي نو جائز ده ولی هم جنس دي او مچ برابر وي بس خبره ختمه کمه زیته بکرانه له لتحقق الشرط ځکه شرط د جواز موجود شو کنه مساوات بل مسله بیانې او بيع الدقيق بالسويق لا يجوز د اورو بيع په ستوانو باندې دانه د جایز وجه سره مولوی صاحب وړ چي دي ندي صاحب د هدايه د امام صاحب را هدايه د ساتي کا او دا مفتابهم ده امام صاحب را ده او مفتابهم ده نه متفاضلا جایز ده د دقیق بيع بسويق باندې کمه زیته سره او نه متساویان جایز ده وجه صاحب د هدايه دا بیان کړی ده چې هغه غنم چې هغه ورید شوی غړو کې ورید شوی دغه بيع په دقیق وړو باندې نه د جایز یو مسله دویمه د ستوانو بيع په غنمو باندې د جایز دوه د مسلې دي دوه د دې په نتیجه کې وایي چې د دقیق بيع په سویق نه د جایز دای څنګه دغه په نتیجه کې وایي نګوره یو تلکشن او بيع الدقيق بالسويق بيع د وړو په سویق باندې جایز نه دین د ابي حنیفه رحمه الله متفاضلا هم نه د جایز ولا متساويا هم نه د جایز ولی مساوات رازینه بهرحال بغیر سره لانه لا يجوز بيع الدقيق بالمقليه ځکه جایز نه د بيع د وړو په مقلیه باندې ورید شو غنمو باندې یو ولا بيع السويق او نه د ستوانو بيع جایز د بالحنطه په هم غنمو باندې نو مولوی صاحب د دقیق چې دي د اجزا د غنمو دي او سویق چې دي کنه د اجزا د مقلیه ودي نو څنګه چې هغه خپل منځ کې بیان و جایز نو دا غي د اجزا او خپل منځ کې هم بیانې جایز فکذا بيع اجزائهما بنوي جایز وجه د جنس لا باقی دي من وجهين من ویلوها من وجهين جنس باقی دي او پکیل سره پکې هم مساوات ناراضي د کمې زیته احتمال پکې دي نو جنس هم د قدریم دي د کمې زیته احتمال هم پکې دي لہذا نه د جایز لقيام المجانسه من وجهين وعندهم او د شیخین او صاحبین بنظمانی يجوز جایز ده ولی جایز ده وی دقیق بیل جنس ده سویق بیل جنس ده چې جنس بدل شو بس کمې زیته کې پکې راشم څه خبره نشته لانهما جنسان مختلفان ذکر دې دوه جنسونه مختلف دي ولی جنسونه مختلف دي وې ځکه مقصودی مختلف دي د سویق یو دي د دقیق بل له اختلاف المقصودی من ورته جواب کې وایو د امام صاحب د طرف مقصودی یو دي هغه غذا ده قلنا معظم المقصود هو التغذي اغيودا يشملهما اغدوالو تشامل ده غذاء دقيق وسويق دوالو تشامل ده ولا يبالى بفوات البعض ها مقصود کی بعضی مقصود په بعضو کې فوت شوی سباق نه کوي د غیر بار مثال کالمقلیه ما غیر المقلیه لك مقلیه د غیر مقلیه وسره نو بيع د مقلیو د غیر مقلیو سره یعنی د غنم سره مقلیو بیان هم کړو کنه اورید شوی غنم ام غنم سره بیان د جایز ولی مساوات پکې ناراضي او دغه شان د علیکو بيع علیکا غنم متویل کیږي چې بالکل جيد وي برابر وي دغه بيع د مساوسه سره هغه غنم چې هغه لګ لګ خړل شوی خراب شوی دغه بیان د جایز خپل منس کی ولی جنس برابر دي جنس یو دي قدری دي دواړه صورتونه کې
اگر چې په دې مقلیو کې بعضی مقاصد فوت شوي دي په دې دویم صورت کې مسوسه کې بعضی مقاصد فوت شوي دي خو اصل مقصد لا باقی دی نو جنس باقی دی ور سره قدري هم دي کمې زیته په کې احتمال شته اگر چې کېل په اعتبار سره موږ مساوات کو به هم پکې شته لہذا